خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې پنه کرامت ده خزو کې. عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی ډېر لوی او ډېر لوی مقام ته رسیدلی. خو تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دام اچولې ده. دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسم ورکی برد جنت چوتی شو او یو لسم ورکی بیا چاله داغه خاص اډین. تاسو خزم چې چرګ لاندې هغه دی یو لسګای کی وای چې دا یو د یو لسمې د ځوان دا جنجالونه مونږ خلق په تاسو کې درنه ایستی دي د خپل خېټو د پاره. مونږ د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی د ایمان تقاضې بګوري خلاصي کې بالا خالی امننا خو منافقانو پیغمبر ته وي منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مو ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین. اے پیغمبره دوکه په نشه دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علی یخادعون الله والذین آمنوا دوی خدای لا او اهل ایمان والا ته دوکه ور کوي په دې لفظ. تاسو نزان خلاص نو خالی امننا هو منافقان پامننا کارنا. عزیزانو حدیث کې راغلی دي چې سائل چې دا برټی نه اول خو سوال کون کو تاسو سړی توپ پکار چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو د بګرزي سوالونه بکې نو دې ته هم سړی توپ پکار. لکه دې میاشتې کې تاسو ګورئ لوی لوی ډډې بګرزي سړی برای سار کی او ورته وایي مونږ طالبان. نو پروسه کاله اسه مزید پارا یو نما تاسو کو مانه هم ګرس پینا و نو مال ته طالبي ولو طالب مال څه کتابونه ویلې خلاصه وای نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باس نو مال دا دومره عمر چرته ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصین اوته نه الله بنده دروغ ولې دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا او دا مو وای چې طالب نو یو خود دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار
ها جی د خدای نوم یې واغست او تا ورته چې ځکه تیرېګا مخکې تیر شه. که د دغه خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جی غټ سړی او نو ځکه ماته غټ او مانده خبره نه ده. زما نوم یې درته اغستی او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي چې سائل تش مست نوا که نور څه در کرنی د ګډوري چرته سوي نو کې در کر پرتیم ولای دومره قدر. نو سوال دلته دا غسائل نه دی، سوال دا هغه نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغس او هغه سائل چې دی دا ضروری نه ده چې مسلمان دی، سکھ دی ولی نه، هندو دی ولی نه، ارسو خو چې درته ودرېده نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی. هغه هم ستا غوندې کولی شي چې جیب کې پیسې وي، مالداری کی، دولتمندی کی. جنازه کې یو دغه ولیدو افسر د پاکستان ناغه جنازه چې کېده نو دغه لري ولاړ جنازه یې ونکړه. خیر چې ما تر ملاو شمال ولی او دست نو وی خندل وی رجی بس برابر نو من مال یو ټکه در تکوما زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سره نواب خان نامه وخت دی وبس هغه یو بل سړی تاواز کو ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی. هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن مستوزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنی تم خدای اوزګار دی. نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بس تا بخنی تم خدای برابر نه وي. څنګه چا سره وکي هغه څه بدر سره نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای. قیامت کې به یو ډله داسیم وي چې د قبر نه راپاسي نو د خپې به نه او لاسونه به نه او پسترګو به مړوندي په غوګونو بم کونوي یو ګلوله غوندې به دا سرغړي او شام ته رواني الله ته د حساب لپاره. یا رب دا کم خلق دی و بدار خلق دی چې په دې خپوبه کنجرتوب او دمتوب پسې ګرځي، په دې سترګو به دمتوب قتلو، په دې غوګونو به دمتوب اورېدو. دا حدیث کې راځي لا يجتمع امتي على الضلاله فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني. زما امت په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهي کیږي. که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زمانه بیزار. زما د ګوډو کې درد دی پلار چې زم تکلیف سره زما څوک می وګوري خزه هغه ورځ یو بوډا یو کتم ما ته وای چې آی هاي استاد زه خو تا ګورم ګډ ګډ رواني هغه پلاني زیارت لنه تلې سو کوئی چې هغه پلاني وبدي نه دي سکلي سوک سوي اوس زمون خلق اعتقاد داسې ګرځیدل دي چې مونږه د الله نه پروسه اوچته شي. یو د علاج یو د دم هم په اسلام کې شته.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق مارو چی چلو نو پیغمبر الحمدلله دولسته او په چوف کړي نو دم په اسلام کې شتا یو د علاج دارو بیمار شي دارو خورل دام پیغمبر دارو خورلی دي علاجم په اسلام کې شتا د دینه سیوا خبر تا ورشه چې د زما د اختی ټیک کی کله سړی دا عقیده ای چې زما د آباد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیکي نو تله مسلمانی او راشي ته کافر دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی کله چا دا عقیده ای چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راولي ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چراوی نیو یا الله ما سکړي ولتا یو شپه پیس کلیو پای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامي پیس کلیو هغه پيو می خېټه کې درد کو نو خېټه کې دې درد کړه ما او تا نسبت پيو تو نو تا شرک کړه دې په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات د اسلام نه قربان شو یو سړی دی وعده وکړ او شپږ میاشتې پسې بچیو آیا شریعت کې دا بچی د دې او کدا دې خزي گویا د خاون کور ته په خېټه راوړي اسلام وایي چې اقل مدته د حمل چې داغه گویا کې شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه داوم دغه سړی بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په خزه باندې بګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل گویا کې د دې د پلار د کور او سته مدته د حمل چې دا غلط میاشتې او اکثر مدته د حمل چې دا هغه 2 کال یو بچه شپږ میاشتې پسم پیدا کېدی یو بچه لس میاشتې پسم پیدا کېدی او یو بچه 2 کال پسم پیدا نو چې 2 کال پس پیدا شي صحیح ده چې لس میاشتې پس پیدا شي صحیح ده او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي صحیح بیا غیر لپاره قانون دی الولد للفراش بچه د عمره چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارانټي شته چې زمور د خپل پلار نه راوړې ما شته وای کړه مونږ ټوله لالیان وایو ځان لیکن دا ګارانټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی ته د پلار په نوم आवाज نه کی اے د پلانی سړی زویا دا आवाज بنه کی ځکه چې خو د حشر میدان ده لا تعداد مخلوق به ولاړ او د دروغ زین ده
نو کېدې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي. نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با هر سړی ته د مور په نامه आवाज کوي. ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق ایک چا سره هیڅ ګارانټي نشته. نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي، د مور په نامه आवाز. عزیزان د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته؟ قانون په دنیا کې څه دی؟ قانون که یو سره دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچو نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته بدلوي. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاچ دیو نیک کار بنیاد کے خو او تر قیامت پورے اغا نیکی د پاسا تعمیر کے د او اغا سے نیکے خلق کولے بیا نو داول بنیادی خودن کے چدے دا بپدے نیکے کے ورسر شریک او چا چې د یو بدکار بنیاد کې هو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک. نو د قتل ډمبنه بنیاد د زمکه د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه پسره. عزیزانو زمونږ د ملک وګورئ چې زمونږ کا خیالو کوي هر بنیاد د شر او د فسادي خودي د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نو د دې وجنه ډېر خیال کوي چې الله دې داسې نکي چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خودي. مثلا اول زنا چې چا کړي تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی وي. اول بنیاد د جواری چې چای خیر نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ور سره پکې شریک. یا اول ایجاد د شراب چا کړي یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چای خیر نو دغه اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک. امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نه وروسته سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کېني نو د لاندې مړي ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که ښځه مرغۍ. بیا خپلوان چې څو وخت کې د مړي قبر ته راشي نو دا مړی دا خپلوانو پراتلو انس حاصله لکه مور مړه او زوی چې د قبر ترا نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړي باسي او سپي کی او خوند کوي. دا د کافی علماء او مذهب چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کوي. اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علماء وایي چې دی به ورته ودرېږي کم ځای
دیبا د مړي خپو ته ودري او هغه ځای ته بزان مخامخ کی کم ځای کی چې د قبر لحد مثلا ډېرې خدلته د خاورو او لحد لګ داسي بیرته سایډ باندې نو دیبا د لحد سایډ تا د قبر د ډیرینه لک چپ لحد سایډ تبا د خپو طرف نه ورته ودري علماء لیکي چې دغه ځای کې بزکه ودريږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې کسر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی کسر ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودريږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري آداب د اديري او د مړي د تلو چې دی هغه دادی چې خپو ته ودرېږي او تلاوت په دې ملک یو ګور سمره پیران کور ته به نه نواز خزب ولا راش خزب لاس ورکی او دا غلاس بنيسي او صفای